السلام علیکم ملګرو. د پاکستان نوې چیف جسټس به جسټس منصور علي شاه صاحب راځي او هغه د راتلو نه مخکې څه داسې بیان جاری کړی چې په هغې باندې حکومت او د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغوی پې ډېر زیات پریشانه شوي دي، ځکه دا یو د بنک جج راتلو والا دی کوم چې جسټس قاضي فیض عیسی دی د هغه ټایم ختمېدو والا دی، چونکې هغه خو ایکسټنشن پسې زور کوي چې مال ایکسټنشن 2-3 کاله نور هم میلو شي، 2027 پورې هغه ایکسټنشن غواړي. نو که چېرې 2027 پورې هغه راځي نو بیا تاسو له معلومه ده هغه له به ایکسټنشن د مسلم لیگ نون حکومت ورکوي او چې خامخا د مسلم لیگ نون حکومت ایکسټنشن ورکوي نو بیا فیصلې د هغوی په حق کې هم راځي، خو د ایکسټنشن کوششونه چې کوم دي د هغه ناکامه شوي دي. نو دې نه پس چې کوم چیف جسټس را روان دی د پاکستان جسټس منصور علي شاه صاحب، هغه یو ډېر د بنک بیان جاری کړی چې په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو. بل یاسمین راشد او شاه محمود قریشي په عدالت کې پیشي شوې ده چې شاه محمود قریشي د یاسمین راشد شفارس جج له کړی چې هغه جج نه دی منلی، څه وله ویلي دی در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. دا دوه ډېر اهم اپډیټس دي، نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ. نوی چیف جسټس منصور علي شاه صاحب راتلو والا دی او راتلو نه مخکې یې حکومت ته خپلې سترګې خولې دي، راتلو نه مخکې یو ډېر زبردست بیان جاری کړی دی او په دغه بیان باندې حکومت او د عمران خان مخالفین نور هم پریشانه شوي دي. نوی چیف جسټس منصور علي شاه صاحب په یو تقریر کې خطاب کړی دی او صفا الفاظو کې دا بیان جاری کړی دی، سپینې سپینې خبرې کړي دي، چونکې د حکومت خو دا پلان و چې 41 سیټونه کم پی ټي آی ته میلاو دي میلاوېدو والا مخصوص نشستونه، نو هغه 41 سیټونه پی ټي آی ته میلاو نشي او د مسلم لیگ نون حکومت چې کم دغه 2/3 اکثریت سره راشي او قانون سازیو کې او چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته ایکسټنشن ورکړي، خو هغه پلان د هغوی ناکامه کېدو والا دی. لکه دی مطلب دا دی دی پلان دا چې پی ټي آی ته خپل ټول مخصوص نشستونه میلاو نشي جی، خو بل طرف له جسټس منصور علي شاه صاحب ورته ویلي دي چې کوم نوی چیف جسټس راتلو والا دی هغه ولا صفا الفاظو کې ویلي چې سپریم کورټ سپریم دی جی، نورې ټولې ادارې د سپریم کورټ ماتحت دي، سپریم کورټ فیصله آخري فیصله وي هغې کې بله لار نشته دی. په آئین کې د آئین ټولې ادارې د سپریم کورټ د آرډر پابند دي، لکه سپریم کورټ چې کوم آرډر وکړي په هغې باندې به ټولې ادارې مطلب خپل اګریمنټ ظاهروي، په هغې باندې به ټولې ادارې عمل کوي. لکه دا ځل که تاسو کتلي سپریم کورټ په حکم وکړو چې لکه د پی ټي آی فلانې کس مه ګرفتاروئ او بله غریب رها شوی نو دوباره به یې ګرفتار کړی، مطلب د سپریم کورټ د آرډر هم ډېر زیات نه منلی کېدل. نو په دې وجه باندې د راتلو نه مخکې ویلي دي چې غوړې د سپریم کورټ چې څومره هم ادارې دي دا ټولې پابند دي، د سپریم کورټ نه ښکته سپریم کورټ چې کوم دی دا سپریم دی، ښکته چې څومره هم ادارې دي دا به سپریم کورټ حکم مني. او دا خبره چیف جسټس بار بار کړې ده په دغه خپل تقریر کې په دغه خپل سپیچ کې چې د سپریم کورټ فیصلې باندې به عمل ضرور کیږي، د سپریم کورټ په فیصله به تاسو ضرور عمل کوئ جی. خبل د یاسمین راشد او شاه محمود قریشي او ورسره نور هم د پی ټي آی څخه کسانو چې د هغوی په عدالت کې پیشي شوې ده، په دغه پیشۍ کې جج ته شاه محمود قریشي ووي چې خیر د موږ د ضمانت مه راکوه، خو چې کوم د کومې مطلب د یاسمین راشد د کمزورې ښځه ده، بوډۍ ښځه ده، بیماره هم ده، کم از کم دې ته خو ضمانت ورکړه که نه، لکه موږ ته مه راکوه خیر دی خو یاسمین راشد ته ضمانت ورکړه. نو 21 ورځې جج ولوي چې زما خو 21 ورځې چوټي ده او زه په چوټۍ باندې ځم او ضمانت چې کوم دی هغې یاسمین راشد ته نه دی میلاو شوی. نو دې ځای کې یو ځل بیا شاه محمود قریشي د یاسمین راشد دپاره په عدالت کې غټه خبره کړې ده، خو یاسمین راشد ته هم بیا جج ضمانت نه دی ورکړی. دا اپډیټ شو، د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.